د خپل پیرانو صاحبانو ارسونه هر کال کوا، د خپل پیرانو صاحبانو په ارسونو کې ګډان راولا، هر یو ساروی راولا او خلکو ته دعوتونه ورکوا چې زما د پیر صاحب ارس دی. خو که یوم غدیر چې په کوم ورځ باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی علیه الصلاۃ والسلام ته لاس اوچت کړی او وی فرمایي چې من کنت مولاه فعلی مولاه، زه چې د چا مولایم رسول الله فرمایل نو علی د هغي مولا دی، رسول الله د تمام انبیاء کرامو مولا دی، رسول الله د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام مولا دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ابراهیم علیه السلام مولا، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عیسی علیه الصلاۃ والسلام مولا دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د موسی علیه الصلاۃ والسلام د یحیی علیه الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کرامو مولا دی. او نبی اسلام فرمای زه چې د چا مولایم فعلی مولاه، نو د هغوی علی مولا دی. او بیا فرمای چې زه څنګه مولایم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، زه نبیم ستاسو په نفسونو باندې اول حق زما دی، نو څنګه چې ستاسو په نفسونو باندې اول حق زما دی، همدغسې زمانه بعد ستاسو په نفسونو باندې د علی اول حق دی. او زه چې د چا مولا او سربرا او په چا په نفسونو باندې اولایم، مانه بعد علی د هغي په نفسونو باندې اولاد او مولا دی. نبی کریم علیه السلام خپل د مولا معنا کړې ده. لہذا که څوک د پیر صاحب عرس کوي هیڅ خبره نشته، که څوک د خپل استاذ مبارک دستاربندي کوي هیڅ خبره نشته، که څوک د خپل که څوک مفتی محمود کانفرنس هر کال کوي هیڅ خبره نشته، که څوک جشن دیوبند هر کال کوي هیڅ خبره نشته، که څوک جشن عید میلاد النبی کوي هیڅ خبره نشته. خو چې په کومه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه و وسلم قرآن کامل شو، مکمل شو، او د علی د ولایت اعلان شو، او چې د علی د ولایت اعلان وشو هغې نه بعد دا آیات نازل شو چې اوس دین مکمل شو، چې قرآن علی ته ملو شو، اوس دین کامل شو، چې د قرآن فهم او وراثت حواله شو علی ته، اوس دین مکمل شو چې علی با قرآن سره یو، قرآن با علی سره، او دی باندې تاسو خفه کیږئ، تاسو جشن دیوبند مناوئ هیڅ خبره نشته، جشن عید میلاد النبی ښه کار دی مونږ خپله مناوو هیڅ خبره نشته، او که د مفتی محمود صاحب کانفرنسي هیڅ خبره نشته. خو که د رسول الله مبارک د کور د خلکو د مشرانې اعلان شو او قرآن مکمل شو او په هغې خلک و چې په دې یوم غدیر مناوو، په دې خوشحالي کوو، په دې جشن کوو، ستاسو زړه کې هور بلیږي، تاسو کې نفرت د اهل بیت وي، تاسو دشمنان د اهل بیت وي، تاسو اهل بیتو سره بغض او حسد کوئ، او الله پاک به تاسو چې دی جهنم ته او منافقینو کې پاسئ. ځکه علی سره چې دی څوک بغض کوي دا منافق دی، او مؤمن به ورسره چې دی محبت کوي.